أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سورة یونس 15 نمبر آیت. د دې 15 نمبر آیت نواله د 17 نمبر پوری بدی کې اثبات د رسالت، یعنی نبی علیہ السلام واقعي پیغمبر دی، په دې معنی دلایل د نبی علیہ السلام د رسالت د منلو د پاره غټ رکاوټ چې کومو د مشرکانو باطل عقیده وا چې هغوی نه نبی علیہ السلام د پیغمبري په معنا سره پیژاند او نه الله تعالی په صحیح معنا پیژاند چې الله تعالی د کوم صفاتونو مالک دی. چونکه مشرکان خو اهل کتاب نو، لیکن لوس او کتابونه مطالعه کول، آسماني کتابونه کتل، د پیغمبرانو حالات معلومول دا په هغوی کې اړوله موجود نو په دې وجه باندې هغوی ته د پیغمبر دا نوم ډېر ناشنا ښکارېدو او هغوی نه پیژاندو. د هغوی په ذهن کې د پیغمبرۍ تصور دا و چې ګنې پیغمبر د خپل ځان نعوذ بالله کتاب جوړ کړي او خلکو ته وړاندې کړي او بس دغه پیغمبري. او د قرآن باره کې د هغوی عقیده دا و چې دا د نبي علیه السلام خپل تصنیف دی، په خپله باندې جوړ کړی دی. اسمان نه وحي راتلل د جبرائیل السلام په ذریعه باندې او هغه جمع کېدل دا د هغوی د فکر نه بالاتر خبره وه. نو په دې ذکر کې اول د مشرکانو د باطل عقیدې تردید دی. الله تعالی وایي واذا تتلى عليهم، هر کله چې تلاوت شي په دوی باندې آیاتونه زمون بینات چې واضح دي، مطلب یې بیخي واضح دی. قال الذين نواي هغه کسان لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، وایي هغه کسان چې امید نه لري د ملاقات زمون، یعنی قیامت یقین نشته، راوړه موږ ته قرآن بغیر د دینه، او بدله یا دا بدل کړه. یعنی د قرآن آخرت منکرین چې کوم دي، د حساب کتاب منکرین، نبی علیہ السلام ته وایي تا ته وایي چې دا قرآن دا کوم چې تا سره موجود دی دا لرې کړه، دې به ځای باندې بل راوړه. او که دغه کار درته ګران وي نو خیر دی، په دې شته کې ترمیم وکړه، دا هم صحیح ده. خو څنګه ترمیم به یې کېږي؟ ترمیم به داسې کېږي چې چونکې مشرکانو به ویل چې کوم قرآن تا جوړ کړی دی، تصنیف کړی دی د هغوی د عقیدې مطابق، یعنی هغوی خو دا نه منله چې د الله طرفه وحی ده. نو په دې کې یو مسله دا ده چې د بتانو مذمت پکې دی، او زموږ پلرونو نیکونو د مخکې نه د بتانو خدمت کړی دی، عبادات یې کړي دي، هغې نه یې تمه امید ساتلی دی. نو موږ دغه نه شو پرېښودلی. ته به د خپل کتاب کې ته داسې کتاب پیش کړه چې په هغې کې د بتانو بدوالی ذکر نه وي. د دې نه علاوه ډېر زیات احکام داسې شته او داسې معاملات شته چې موږ پکې اخته یو او قرآن هغې ته حرام ویلي دي. نو په دغه وجه باندې موږ ستا سره اتفاق نه راځي، موږ هغه منلی نه شو. ته داسې قرآن راوړه چې په هغې کې چې کوم څیزونه موږ استعمالوو، کوم معاملاتو کې موږ اخته یو چې هغې ته حرام نه ویلي. بیا به د نرمۍ په طور باندې وویل چې که دا کار درته ګران وي، کتاب بدلولی نه شي، د غوړ کتاب دی، نو په دې شته کې ترمیم وکړه. څه مطلب؟ یعنې بس دغه احکام پکې بدل کړه، د بتانو مذمت او بدوالی چې کوم دی هغه ترې لرې کړه، هغه پکې مه بیانوه. دغه شان د کم جرایم او ګناهونو کې چې موږ اخته یو، چې په هغې کې شراب څښل دي، نور ناجایز دي، ګناهونه دي، نو هغه ټول ترې لرې کړه د شته کتاب نه، بیا به زموږ اتفاق راشي. نو چونکې د دې وینا او مطالبې بنیاد خراب عقیده وه، او خراب عقیده د دوی دا وه چې نبي علیه السلام یې د قرآن اصلي مالک ګاڼو، چې ګنې دا د نبي علیه السلام د طرف نه په خپله باندې نبي علیه السلام جوړ کړی دی، خپل قانوني دی، او دا یې نه تسلیموله چې د الله تعالی طرف نه راغلی دی. نو اول سر کې د دوی د عقیدې اصلاح ده. نبی علیه السلام ته الله وایي قول ورته ووایه ما یکون لی، نه جایز کېږي زما دپاره ان ابدله چې زه بدل کړم من تلقاء نفسي د خپل طرف نه. نو چې کله بدلولی نه شم، دوی خو دوه خبرې کړې وې چې بدل کړه او یا یې ترمیم کړه، په دې په ځای باندې بل راوړه او یا رشته کې ترمیم وکړه. نو دې ذکر کې د ترمیم خبره ده. ان ابدله چې بدل کم دی لره من تلقاء د خپل طرف نه، من تلقاء نفسي د خپل طرف نه،
نو چې کله ترمیم پکې ناجایز شو کېدی نشي نو ون کتاب بدلول او دغه بځای بل پیش کول دا خو په طریقې اولا سره ناجایز شو نو په دې وجه هغه غیر حاضر والا جواب ذکر نشو دي ذکر نشو چې د قرآن په ځای باندې بلکې روغ کتاب راوړه دا لري هغه جواب ذکر نشو چې کله بدشته کتاب کې ترمیم کول ناجایز دي ګناه ده کېدی نشي نو ون کتاب بدلول خو ډیره خطرناک خبر ده خو کېدی نشي نو دا غي ذکر دې ذکر کې ذکر ونشو نو نبی علیہ السلام ته ما یکون لی تو ورته وایي چې ناجایز کیږي زما د پر ان ابدله چې دې لره بدل کم یعنی ترمیم یې کم من تلقاء نفسي د خپل طرفنا ان اتبع تابعداري نکم الا ما مگر د هغه صحیح کوم یوها الی چې ماته وحی کیږي نو بده ځکه کې وضاحت وش چې دا کتاب ترمیم کول او بدلول دغه زما اختیار نشته ولی دا کتاب زما دین د الله تعالی کتاب دی او الله تعالی دا اجازه ماته نه درکړي ته کې ترمیم وکړه نو بده وجه باندې زما د پاره ترمیم کول ممکن نه دی نو دا اصلاح د کم ځکه نشو چې کتاب اصل کې ما جوړ کړي نه د الله تعالی واحد د الله تعالی وینا ده زما خپل کتاب نه دی هغه ځکه اصلاح د هغه ځکه نشو او ان اتبع تابعداري نکم الا ما يوحى الي مگر د هغه تابعداري کوم چې ماته وحی کیږي یعنی زه دومره وزګار نه یم چې تاسو در خپل سره خبر راوړم او تاسو ته وي او بیا به لا دروغ او زیاتې خبرې هم دا خو ټکی دي نشي زه چې کوم کارونه کوم کم دعوت تاسو ته پیش کوم دا صرف او صرف ماته الله ویل چې دسی وکړه اقصی کوم انی اخاف یقینا زیریکم ان عصیتو که نافرمانی وکم ربی د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی د قیامت لوی ورځې عذاب نه بیریږم نافرمانی څنګه ده نافرمانی دا د چې په کتاب دا قرآن یو امانت دی چې بده کې خیانت وشي ترمیم پکې وشي یو ټکی د زیات کم شي نو دا خیانت دی نو چې دا کار مې وکړو نو بیا د لوی ورځې د عذاب نه یریږم نو دا نور مزید وضاحت شو چې کتاب زما خپل نه لري زبدي کې خود مختار نه یم دا ټول نظام د الله تعالی دی او الله تعالی مال د اجازه نه راکړي زبکه کوتي وام قل ورته وای لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به دا تفصیلی جواب دی او دا تفصیلی تحقیق دی د حق او د باطل د معلومولو لپاره نبی علیہ السلام ته ورته وای لو شاء الله قد الله خو خوي ما تلوته ما تلاوت کړي نه دا کتاب علیکم بتاسو باندې یعنی که ما ته الله نه ویلي چې تاسو د خلکو ته بیان کړه نو ما تاسو ته کتاب نه بیاناو او که الله ما ته نه ویلي چې د تاسو ذمہواری او امانت ته ورسو نو ما اړو سوال تاسو ته بیانو لیکن دا ټول نظام د الله تعالی دی الله زده لپاره مقرر کړی مو دا کتاب ما ته نازل کړی دی خلکو ته ورسو نو بده وجه باندې دا الله خو خدای ذات بیانو خپل مرزي باندې نه نو حاصل دا شو همدغه خبره شوله چې دې کتاب کې د کمیو د زیاتی زه خود مختار نه يم چې خپل طرف نه بکسوک بلکې دا د الله تعالی یو مخصوص امانت ته امانت ته ورته ستر رسول کیږي نو ګد الله خو خو ما بتاسو ته کتاب تلاوت کړي نه وي ولا ادراکم به او نو می خبر کړي ویره دینه چې دا آسماني احکام د سړي یعنی کله الله مرضی وجه د خلکو ته د کتاب و نه رسیږي نو ما نه رساو خود الله خو خدای د جو ود رسیږي نو زه وسرسو نو چې کله الله خو خدای د کتاب دی ورسیږي نو زه پټ څنګه کم د کم څنګه ترمیم پکې څنګه وکم دا خو ورل کولې نشم الله تعالی وای فقد لبثت فيكم عمرا یقینا ما تر کړه د پتاسو کې ډیر عمر چې تقریبا د سوریخ کال د نبوت نه وړاندې سوریخ کال نبی عليه السلام دی خلکو سره اوسېدو من قبله مخکې د قران نه افلا تعقلون ایت عقل نه لري دا یو تحقیقي جواب شو د حق او د باطل معلومول لپاره شیطان کفارس کا ما داسې کولې شو چې ما د اشعار زده داسې مضامین زده داسې لیکل لوستل مې کولې شو او رضان نه مې جوړول کولې شو نو سوریخ کال تاسو منځ کې زفات شو په دې کې تاسو زما شاعري وانه اوریدله هغه زیاتی مضامین د چانه نقل کول او لیکل لوستل دا تاسو زمانه ونریدو سوریخ کال کې زما امانت او دیانت تاسو تسلیم کو دا غي نوروز په باندې شک د کوم ځکه نه راغی چې ځان نه کتاب جوړ کړ تفسیر مال القرآن ذکر کړی دی چې دا آیت چې کوم دی فقط لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون وای دا د یو مضبوطه کلیه ده او د مضبوط اصول دي چې یوازې د پیغمبر علی السلام پیغمبري ثابت نه کړله
بلکې د قیامت پورې د حق او د باطل د پاره د یو معیار هم دی. څنګه معیار دی؟ مالې په قرآن دی تحقیق لیکي و د یو کس د پاره عہده ورکول او دغه کس نامزد کول د مسلمانانو د پاره رهبر او مشر ټاکل. د دې دپاره وایي اصول دا د جردي مستقبل ژوند به وګوري. تاریخ هم دغه شی ته ویل کېږي. د دې مستقبل به د دې ماضي به وګوري چې په تېرو وختونو کې د دې سړي کردار څه و، دی زده کړي څه دي، ده به کول څه، د چا چا سره رابطو کې پاتې شوی دی، د ده دیانتداري، امانتداري، اخلاقیات، وفاداري په کم لیول باندې ده. نو د هغې نه بعد د دې نوم وړاندې کولی شي او دې کس ته بیا عهده هم ورکولی شي. لیکن د ده به په ماضي باندې چشمپوشي کول او ځان نه خبرول او د دغه کس به مخصوصو دعوو پسې تلل او خطا کېدل، دا وایي سبب د دې خبرې ده چې ټول عمر له د دنیا حالات ناسازګار دي، نامناسبه دي او خلک سخت شکایتونه لري چې داسې وشو هغسې وشو. مارب القرآن نه دې آیت لاندې لیکي چې د دې اصل بنیاد چې کوم دی نو دغه د فطري اصولو خلاف ورزي ده چې د یو څوک ته نامزد کې او مشر کې هغې ماضي به ضرور مطالعه کړي. د دې وجه نه تاریخ چې کوم دی مستقل هر شی یاد ساتي او د هر چا ریکارډ محفوظ ساتي. نو تاریخ مطالعه کې تاریخ به ګوري لازم. د ملتونو د عروج او د زوال عوامل هم تاریخ دی چې تاریخ نه ته معلومولی شي چې خلک کم خلکو چې زوال سره مخامخ شو د هغوی تهذیب او تمدن خاورې یې شو، دا ولې اسباب به ته په تاریخ کې ګوري. او کومو ملتونو چې ترقي کړل له وړاندې تللي هم دغه فلسفه به تر تاریخ نه معلومې. نو وایي دا آیت چې کوم دی یو طرف ته د نبي علیه السلام پیغمبري د صحیح معنی باندې ثابتېږي چې نبي علیه السلام صریح کار د هغې امانتداري، دیانتداري دنیا تسلیم کړې ده او داسې څه خبرې په نبي علیه السلام کې موجود نه وي چې هغه د دنیا د لالچ سره تعلق لرلی، د وحدو سره تعلق لرلی. دا شان د لاسونو صفایي، لیکل، لوستل، شعر، شاعري، هېڅ شی هم نبي علیه السلام لاره نه، دا ورسره نه و. نو معلومیږي دا چې صریح کاره بعد چې کومه وحي شروع شوله نو دا د دې خبرې دلیل دی چې د ده امانت، دیانت او دا تیره زندگی په دې باندې دلیل دی چې دا خبرې ټول رښتیا دي، په دې کې هېڅ قسم دروغجن کېده نشته. نو وایي دا اصول او دا مستقل اصول دي د قیامته پورې وایي دا په کار راځي. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، نو څوک د ډېر ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله تعالی باندې دروغ. افترا د ځان نه خبرو جوړولو ته ویل کېږي. کذبا د هغې وضاحت او دې ته په عربۍ په اصطلاح کې د ګرامر په اصطلاح کې د تپوس چې کوم دی پښتو کې د تپوس وایي. دې تپوس ته په عربۍ کې استفهام وایي، تپوس کول، او دا استفهام انکاریه دی. یعنی یو تپوس دې دپاره سړی خبره باندې ځان پوهېږي او دویم تپوس چې کوم دی دې دپاره استعمالیږي چې دا خبره داسې نه ده. نو دا هم استفهام انکاریه دی چې فمن اظلم څوک ډېر ظالم دی ممن افترى على الله كذبا د هغه چا نه چې جوړوي په الله تعالی باندې دروغ. نو استفهام انکاري معنی دا ده چې هېڅ څوک هم د دې نه بل غټ ظالم نشته دی چې څوک په الله تعالی باندې هم دروغ وراړي. الله تعالی باندې دروغ وراړونکي سړي نه زیات ظالم په دنیا کې نشته. وکذب بآیاته، او دروغجن ګڼي آیاتونه د الله تعالی، آسماني آیاتونه دروغجن ګڼي. نو بیا دا عامه خبره ده د قرآن باره کې، که څوک د قرآن کتاب نه منکر دی نو هم کافر دی او که څوک د یو آیت نه منکر نو هم کافر دی. البته صریح آیات نه انکار کفر دی، قطعی کفر دی. او کم که چې احتمالات دي نو په اجتهادیاتو کې څوک کافر کېږي نه، چې چا کومه رایه واخیستله صحیح کېږي. انه لا یفلح المجرمون، یقینا کامیاب به نشي مجرمان خلک به چېرته هم کامیاب نشي. مجرمان د اسلام دشمنان، د انسانیت دشمنان، دا کامیابي دی نشي. نو که څوک ووایي چې کافران خو په غټو غټو عهدو باندې دي نو عهدې کامیابي نه ده. کامیابي چې کوم ده نو قرآن د هغې تفسیر بدل کړی دی چې من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. کامیابي دې ته ویل کېږي چې د جهنم نه بچ شي، جنت ته داخل شي، او دا صفت مجرمانو ته قطعا حاصلېدلی نه شي. پاتې شو دنیا کې د دوی مالداره کېدل عهدې، نو دا استدراج دی، دا کامیابي نه ده. او استدراج باس په انشاءالله بل ذکر راشي.